دا د امازو بونیر ګورنمنت ګرلز های سیکنډري سکول بټنې دی چرته چې د لنګو او خو شاکلو 300 جنکې روزانه د کور نه د زده کړې په نیت راځي خو د زنانه او استادانو د کمیل عمل خپل مقصد ته نه رسي. کم مضمون نه اخلي؟ انګلیش، اردو، میتھس، مطالعه پاکستان، بایولوژي، کیمستري، فزکس. د سکول یو میس وایي چې په سکول کې 15 استادانې په کار دي خو دلته صرف 6 زنانه استادانې جنکو ته سبق ښایي. یو 80 مستا او جونیئر، یو پکې ټي ټي دا، یو ډي ام دا، یو اس ډي ام دا، یو سی ټي دا او یو جنرال اس اس ټي دا. 35 پوسټونه دي او نور بقایا ټول خالی دي، دین علاوه ټول خالی دي. په دغه سکول کې د ساينسي مضامینو د پاره د ساينس او یو لسم او دولسم کلاس د پاره د ټولو استادانو د نشوالي په حق له والدین فکرمند دي او غواړي چې د ماشومانو تعلیمي مستقبل یې د تباہ بچي. په دې کې مونږ دفتر سره هم رابطه کړې ده. د دفتر نه بالاتر مونږ خپل مشر بابک صاحب لا بل پیښور ته تللی ما هغه سره مې خبره کړله نو هغه په سختو ټکو کې د دې چې کومه مشره ده فیمیل ډیو ده هغې ته په سختو الفاظو کې دا ویل دي چې بلډینګونه ما په خپله حلقه کې جوړ کړي خو د سټاف مسله ده تاسو سټاف دې له ولې نه ورکوئ. زموږ په سکول کې تقریبا 37 سټاف لګي. په 37 سټاف کې تقریبا شپږ استادان دلته موږ سره دي خو هغه استادانو چې کم خپل پیریډونه دي هغه ته اخلي خو د ساينس کوم مضامین چې دي نو د هغې پیریډونه جنکو ته نه اخیسته کېږي. په دې هکله د دغه ویسي ناظم تاج خان وایي چې موږ په هر وخت کې د مسلې اعلی چارواکي خبرې کړي خو له په کال 1995 کې جوړ دغه سکول کې تر دې دمه د استادانو کمې پوره نه شو. مستقبل خو حقیقت کې د دې تباه نو موږ مطالبه کوو چې فوراً د دې له د ساينس مضامین چې کوم دي د هغې سټاف او د انګلیش او د میتھس دا د دې ته برابر کړي او چې دا سکول روان شي. په دې خو موږ دفتر کې درخواست هم ورکړی د سټاف په باره کې چې موږ ته سټاف برابر شي او سره هغه ملاقات شوی تفصیلي او هغه د میډم سره هم رابطه کړې ده او هغې ورته ویلي چې که دا پرمننت سټاف نه وي نو پیل خال به موږ د کنټریکټ ته استادان اخلو او سکول به انشاءالله روانو. یاد دی وی چې تعلیم ذلی مشران وایي چې د استادانو کمې هغوی ته په ګوته دی خو لا یې نوي استادانې اغوستلي نه دي او ډېر زر به دا کمې پوره شي ولې مقامي خلک دا ټولې وعدې دروغ ګڼي. حکومت چې یو اړخ ته د جنکو په تعلیم زور راوړی نو بل اړخ ته حالت دا دی چې د بونیر په اکثره سکولونو کې د استادانو کمې دی چې له وجې ماشومان یې په سکول پرېښودو مجبوره دي. عمران بونیری، خیبر نیوز، امازه، بونیر.